بسم الله الرحمن الرحيم شرح العقائد النسفية درس نمبر 61 يوش بيتم نمبر درس فالأعيان ما له قيام بذاته إلى آخره اللهم صل على محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. مخکې درس کې وضاحت د دې خبرې مونږ د الله تعالی جل مجده په توفیق سره وکړو چې عالم بجميع اجزائه دا محدث ته اعیان یو کا عارضی پوش او سره د دې خبرې وضاحت هم وکړو چې په یو شی باندې حکم د قدیم یا د حادث لګي د غشي اجزا او تو ګورا ملاحظه د اجزا کا اجزا قدیمو نو قدیم وتوایا او که حدیث وتوایا مونږ چې عالم ته وکتل وایا نو حدیث ورته حدیث ویلو پوښي راځه ورپسې اوس دلته تا مقدوی فل اعیان او اعیان چې دي اعیان په خبره باندې پیږي عین او جوهر دا څه ته وایي دې داغي دو مطلب ته نن بیانې سو مطلب دو مطلب یو مطلب ته خاص کړي دي متکلمینو دوی مطلب ته خاص کړي دي فلسفه او پوښوي متکلمین وای کنا چې عین او جوهر دي ته وای چې دا متحیز بنفسه وی سوي دا موجود وی په یو مکان کې پخپله بنفسه معنی دا متحیز بنفسه دا معنی دا چې دې مستقل وي په اشاره کې سوي مستقل فی الاشاره معنی دا چې کله اشاره د توشي نو اشاره حسیه مشار له امدی وی مستقل فی الاشاره ضمنی تور باندې د اشاره نه کیږي یو غور عرض دی کنه توروالی او سپینوالی اوس ته چې وې دا ټوپه د شاسه پسر چې دا تور ده د عبدالسلام مولوی سه پسر چې دا خړه ده نګور هغه عرض ته اشاره شو خو ضمنی تور باندې شو او ټوپه په ضمن کې ورته اشاره شو کنه نو عرض هغه سی لګوایا هغه مستقل په اشاره حسیه کې ني او عین وی دغه ډیګ دی دا کتاب دی دا مایک دی نو عین د څه شی وی چې هغه په اشاره کې مستقلی او متحیز بنفسه وی اشاره طبيعي تور باندې هغه ته ناراضي ورسېدلې یعنی موجود فی مکان بنفسه وی او اشاره ورته کېږي په اشاره حسیه سره او په دغه اشاره کې د تعبیر د شی اخر نه بلکې مستقلی پکې ګوره تکرار سره محسوس درته ویل ان شاء الله پوښي وایي او یو عرض دی عرض ستوي چې د مستقل په اشاره حسیه کینی ورسېدلې نو دا د عرض او د عین په درمیان کې دا یو فرق شو او دغه متکلمین یو مطلب بیان کو تاسو خبره باندې پوښلې کنه اول فرق هم دلته شته چې د عین د پاره دو وجودي سو وجودي دوا یو د خپل وجود وی او یو د وجود په مکان کې معنی دا کده د دې زینه منتقل کې کنه ختمي گینا لکوس د مایک دی کنه د خپل وجود شتا د موجود متحیز فی نفسه دی مکان ته احتیاج لري بالکل لري پکې پروت دی او کدی مکان نه دی د عین چت کو نو ختمیږي نه بل ځکه کې د بیام وجود لري او عرض داسې نه دی تاسو پیږي کنه خبره باندې مطلب دا شو چې ګورا د عین د پاره دو وجود دي یو وجود فی المکان دی بل وجود د فی نفسه دی نو عین مکان ته محتاج دی خدا مکان د مقوم نه دی قوام د عین د مقام د مکان د وجه نه دی که په د عین کې انتقالم واقع شي د عین بیام دغه عین دی موجود لري او ورس کې دا شی نشته د عرض وجود نه یو وجود دی په خبره باندې پیږي او هغه دا چې دی ګوري وایا قائم بالغیر دی
مکان ته احتیاج لري عرض، خدا مکان دلره مقوم دی، کدی مکان نه دی اوچت کو بس ختمیږي سرخوري. لأنه ينعدم بانعدام المكان، د معدومیږي او رکیږي ختمیږي په سبب د ختمېدو د مکان. لکه اوس د ټوپه کې سره ټوپه کې د سور رنگ عرض دی، که ټوپه اوس وزیدا نو پیمانه وای سور رنگ سره خړو کو نه خړو بس دغه شی. نو ما عرض کو استاد په خدمت شریف کې چې د وایا د عین د پاره سو مطلب دی، دوا یو مطلب د چا خاص کړي دی او هغه مونږه سوې چې په اشاره حسیه کې د مستقل له تابع د امر اخر نه دی، د شی اخر نه دی. او د دو وجود لري، یو وجود فی نفسه، یو وجود فی المکان. که انتقال پکې واقع شي وجود فی نفسه ختمیږي نه، او مکان دلرا مقوم نه دی په خلاف د عرض چې هغه منعدم ګرځيږي په انعدام د چا سره؟ د مکان سره. دا خو د متکلمین وخص کړو. یو د فلسفو خبره ده، هغه دا وی عین دی ته وی استغناؤه عن المحل الذي به قوامه. کورا دیوی چې دا محل کی وی خو د محل نه بده مستغنی وی او قوام د په دې محل سره دی. متکلمین سویل چې قوام محل سره نه دی، محل ورته مقوم نه دی. او مناطق فلسفه سکی مستغنی د مکان نه غنی خو قوام په دې مکان غنی، دغه فرق دی. او عرض ستوي نو دا عبارت غنی دا غشینا چې هغه محتاجی هغه محل ته چې هغه محل سی مقومی. نو فرق دغه مقوم دوړو د پاره دی محل غنی خو عین ته نسکی مستغنی غنی او عرض ورته محتاج غنی. خبره باندې پوښلې کنه. اوس کتاب شریف ته ګورئ ان شاء الله کتاب مده سروس خسته خبري شروع کی ښا. فالعیان اعیان ما اغدی ای ممکنون دا دفع د سوال چې تا خو د عین مخ کې تعریف کو چې مونږ یو صفحه راوړو، بلکې دلته کې چې آیان ما هغه شی دی یکونو له قیام بذاته چې دی قیام بذاته لري. دا خو بری تعالی قیام بذاته لري ولې قائم بذات نه دی. داغه ته عین نشي ویلې، دی وی چې عین ورته نشي ویلې ځکه چې اسماء د الله رب العزت چې دی هغه توقیفي دي، موقوف علی الشرع دي، موقوف علی السما دي. د ځان نه خدای تعالی جل مجده ته اسامی دا منسوب ولې نشي. او کته وی چې تا هم خدای تعالی وی او د خدای تعالی اسماء شریعت کې راته د خدای او خایا دا نبرس جواز ورکړي چې دا د موجود معنی ده. خود آی او اصل کې خود آی په خپل موجود شوی، غیر د ته وجود نه دی وربخله. پوښلې په خبره باندې راځه ورپسې. نو دا الله تعالی اسماء سدي توقیفي دي، موقوف دي په باندې په سمع باندې او شریعت باندې. نو دې ځکه وی چې ممکنونه ممکن یادوم الله تعالی ما یاد وازه واجب دي. نو عیان دا هغه ممکن دی یکون له چې ودلرا قیام بذاته قیام بذاته بقرینته. کته چې ممکن دی ولې واغستو وزکا بقرینه جعله په قرینی د ګرځولو د چې ماتین دا او ګرځولو د اقسام د عالمنا. مخکې درته نه ویل چې عالم بجميع اجزائه دا محدث ته ځکه آیان به یا به اراضی نو د قسم د عالم ګرځولې دی والله قسم د عالم نه دی ځکه ما مخکې ته ممکن واغستلو قرینه موجوده ده. ولکه پوښي پښتو باندې کنه. اوس ما درته سویل چې دا چې توی چې عین قائم سده لذاته دی د دې سو مطلب دی دوا هغه درته اوس بیانېږي کتاب کې ها. او معنی قیامه او معنی د قیام د ممکن چې دی قائم بذاته دی ان المتکلمین د متکلمین په نسبت دی ګوره دا معنی نه د چې دا کې بذات موجود شوی دی دغه نه بلکې دا معنی ده ان يتحيز بنفسه چې دی متحيز و موجود بنفسه دی غیر تابعینا تابعین ندی تحیزه تحیز ده لتحیز شین آخر لپاره تحیز د یو بل شي اشاره کې دی د بل چا تابع نه دی مستقل دی اشاره چې د تکی عمده تکیږي وضاحت مو کو نه کو په خلاف د عرض زکات فإن تحيزه تحيز دغه تابع دی د پاره د تحيز د جوهر لکه رنگ د ټوپه تابع دی کنه دی چې موږ مثال ورکو هغه کې
یعنی کله کله د دیوال تابع حالت د غړې تابع دي چې د سپین پکې ته د تابع دي خو موږ مثال د ټوسریټو په پیش کو نه ځکه غوایته نګورا فإن تحيزه تحيز دغه تابع دی د تحيز د جوهر الذي هغه جوهر هو موضوعه چې هغه موضع د او محل د او مکان د محله الذي یعنی محل دغه دی يقومه چې هغه مقوم د عرض د پاره دی ومعنى وجود العرض فی الموضوع او معنی د وجود د عرض په موضوع کې محل کې صدا هو غدا ده چې ان وجوده فی نفسه هو وجوده فی الموضوع هغه وجود فی نفسه د څه دی هغه وجود دغه محل کې هم دغه دی بس کله غزینه منتقل لیکو بس به وجود فی نفسه نشته بیا سر خوري سپینواله براته بغیر د مقام به نوخه راته خارج کې وخایه د سپینواله چرته دی خو به بچی دا کتاب د پانو ګور د سپینه دغه د پانی په زمن کې غیګن راجودای کدی نه راته خارج کې وخایزه یا تورواله یا سرواله یا خړواله د الوان د عرض دی کنه ولهذا دغه وجنا يمتنع الانتقال عنه من د انتقال د عرض دغه محلنا په خلاف د وجود د جسم په هيئت کې د جوهر په هيئت کې فإن وجوده في نفسه ځکه وجود د جسم په نفسه چرواله هغه یو امر دی موجود دی او وجوده في هيئت او بیا وجود د جسم په یو هيئت کې دا امر آخر دی د دو وجود دی یو وجود فی نفسه دی او یو وجود په مکان کې دی وختي مو کو نه ولهذا دی وجنا ينتقل عنه دا جسم او دا جوهر او دا عین د مکان نه منتقل کیږي بیا وجود لري لکه مثال می وختي د میک شریف دل درکو اور سید رورا وعند الفلاسفه الکته چې چې دا جوهر او دا عین او دا شی دا ممکن دا قائم لذاته دی نو یو مطلب خو د متکلمین او هغه دی بیان کو دا فلسفه سم معنا خلی نو هغه معنا ده نو چې محل ورته متقوم دی خو دې ته مستغنی دی دا جوهر او عرض محل ورته متقوم دی خو دې ورته محتاج دی ما وخت غاړه خلاص وعند الفلاسفه معنى قيام الشيء بذاته معنى د قيام د ممکن بذاته استغناؤه عن محلنا استغناء د محلنا هغه محلنا يقومه چې هغه مقوم د مقوم ورته کو ومعنى قيامه بشيء آخر امانه د قیام د په یو شی بل باندې اختصاصه به مختصواله دغه شی د پوری به سپدس شان يسير الاول نعتا چې دا اول نعت شي لکه تورواله سپینواله سرواله دا نعت او صفت دی وسانی دا سپور چې مختص دی غورته منعوت او موصوف شي برابر خبره دا کدی متحیز وی کما فی سواد الجسم نو دغه جسم ورته دی دا ورته هیز دی او سواد ور پورې متحیز دی او لا او یا نوی کما فی صفات الباری از اسمه والمجردات او مجردات راوالا وهو او دغه وهو س لاندې لیکلي دي اولاد د چې رجود ضمیر عین توش الذي في الاعيان اعيان کې عین فرود دی کنه وهو دغه عین چې دی اعماله قيام بذاته هغه چې هغه قيام بذاته حاصل له من العالم د عالمنا نو دا بخالی نوی ورجانا یا بدا مرکب وی او یا بزی دا بجزوی او بیا د مرکب په تعریف کې د جسم په تعریف کې ډیر اقوال یو قول لا دی چې لکه جسم دا مرکب وي د سنا د دو جزونونه چې یو هیولاده چې ماده ده او دویم صورت دی په خبره باندې پوښلی کنه دریم قول دا دی جسم هغه ته وي دویم قول جسم هغه ته وي چې د بدري ابعاد لري ابعاد ثلاثه لري طول لري عمق لري هوايا عرض لري طول ستوي وضع النقطه فوق النقطه هدايه الحکمت ملي کنه وضع د نقطه د پاسه د نقطه دي ته طول وي اے اوس کاش کې بورډ وي نو چې بورډ وي ک بورډ نوم می کاغذ خوشته کنه اصل کې خو طول دی ته وي یو نقطه د کې خو دا دی خوا کې ور سره بل کې د پاسه په بل کې دا بل کې د بل کې د بل کې د بل کې د بل کې دا لاغینه طول جوړ شي او مونږ خو بس ډایرکټ کر خراکا کو طول شو دا طول شو ان دا خو د پاسه د نقطې خودل دي وضع النقطه دی فوق النقطه دی توي طول
عرض ستوي عرض وضع النقطه فی جنب النقطه اخودل د نقطه په اړخ د نقطه کې اخودل د نقطه دا طول شوس یو د بل د پاسه ګوري خودلې دا غسر ته خطلې دي او عرض دا د دې خوا کې بل 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 اغه نه پلانواله جوړ شو یو عمق دی وهل د نقطه په دا سر د نقطه ویوا سورې پکې وکا دا عمق دی د دویم قول په جسم کې دا دی چې دا ابعاد ثلاثه لري او دریم دا دی چې دا ات اجزا لري او دا خو څنګه به سبق شروع کو والله کې درته ویم سبا به درته ویم مزي بس دی ډیریږي کنه مړه بیا ستاسو ذهن کار پینې کوي زئی اللهم